بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني خلافا للفراء في الصورة الأولى والثالثة أن يعمل الثاني دليله لزوم أحد الأمرين إما حذف الفاعل أو الإضمار قبل ذكر أو كلاهما وكلاهما محظوران. په دې عبارت کې تاسو ته مصنف علیه رحمت دا بیانوي چې د بصرینو او د کوفیینو په نسبت دي فعل اول ته عمل ورکولم جایز دي او فعل ثانی ته عمل ورکولم چې دي جایز دي. ٹھیک ده کنه؟ خو امام فرا صاحب اختلاف کړی دا په کوم صورتونو کې په اول او په دریم کې چې اول او دریم صورت کې فعل ثانی ته عمل ورکول جایز نه دي خو مخو فعل اول ته عمل ورکو کوم فعل ته فعل اول ته عمل ورکو. ټیک شو لګنه ویل ځکه چې په دې صورتونو کې په دې دوړو صورتونو کې دوی خرابې دي. سو خرابې دي دوی خرابې دي. یو خرابې څه ده؟ یو خرابې ده چې دغه کې یا هو حذف د فاعل رسی صبر سی حذف د فاعل رسی او حذف د فاعل جایز نه ده. حذف د فاعل جایز نه ده جایز کنه او کنه ویل زکا چې ضربني واکرمني زیدون نو دا فاعل بیا حذف کو یا په دې کې ضمیر منو. ٹھیک ده کنه؟ کچره په دې کې فاعل مسو منو فاعل محذف منو څه منو نو حذف د فاعل راغله او حذف د فاعل جایز ځکه چې محفل سین ته عمل کړی کنه اکرمنی پر فاعل جوړ کړی دا نو ضربني پر فاعل نشته دلته نو یا بس منو محذوف به منو او یا بس منو ضمیر به منو نو محذوف نشو منلای ویری ځکه چې حذف د فاعل رسی او حذف د فاعل جایز نه ده. ځون ته حذف د فاعل جایز نه ابرز د فاعل په احکامو کې ویلي دي. ٹھیک ده کنه؟ فاعل حذف کول جایز نه دي نو د وزربني واکرمني زیدون د کې ممدا خبره ده. ٹھیک ده کنه؟ زربني واکرمني زیدون کې ما امدا خبره ده ځکه زربني واکرمتو زربني واکرمتو زیدون کې ممدا خبره ده چې کچره د زید مود اکرمتو د پر مفعول به جوړ کو پهله سین تعمل ورکو نو فعل اول پر فاعل ګورو کنه نو فاعل ذکر نه ده نو یو محذوف منو او یو پکې ضمیر منو نو محذوف نشو مدلای ویلي جایز ده زکه چې حذف جایز نه ده د فاعل. ٹھیک شو کنه؟ حبیب ضمیر منو نو سو منو ضمیر منو نو ضمیر هم نشو مدلای ویلي زکه چې اضمار قبل ذکر رسی سرسی اضمار قبل الذکر نسب له ده اضمار قبل ذکر چې ضمیر ذکر شي ضمیر راشي او مرجع نه ذکر شوی مرجع یو مرجع ورستو ذکر شي ضمیر مخکې ذکر شوی او مرجع ورستو ذکر شي نو ته شي اضمار قبل ذکر څه شي اضمار قبل ذکر مخکې د ذکر نه ضمیر راوړل مخکې د ذکر نه ضمیر راوړل او اضمار قبل ذکر نه جایز ده. اضمار قبل ذکر څه ده؟ په خرابوي باندې پوه شوې امام فراسی ضمیر مخکې اضمار قبل ذکر مرجین مخکې ضمیر راوړل. ٹھیک ده کنه؟ پوه نه شوې پیار امام فراسی دلیل دا ده چې کچره فعل ثانی ته عمل وکړو نو په دوه خرابوي کې به خرابې روسي. ٹھیک ده کنه؟ یا خو به دې فاعل محذوف مني و یا بسر وړي ضمیر بر وړي که فاعل محذوف مني دام نه دسي ویل ځکه چې حذف د فاعل وروله او حذف د فاعل دا ناجایز ده. حذف د فاعل ناجایز ده. خچلو ضمیر بر وړي تا ضمیر هم نشو وړای ویلي ضمیر په صورت کې اضمار قبل ذکر رسی او اضمار قبل ذکر مطلب څه ده؟ چې د مرجع نه مخکې ضمیر ذکر شي مطلب چې مرجع ورستو راشي او ضمیر مخکې راشي نو ست کدی ذکر مو هو ورو وخت شي هو دا ضمیر بچا ته راځي
زید طرف ته راځي چا طرف ته زید طرف ته راځي او زید مخکې د کورستو دته ورستو ده کنه نو دا زید مرجع ورستو راغله او ضمیر ته مخکې راغله ازمار قبل ذکر ناجایز ده ازمار قبل ذکر د څو کې دا امام فرائی پوش پہ کنا جمهور نحات جواب بیر کوي جمهور نحات امام فرا سبتا جواب بیر کوي کوفین بصری جمهور دی کنا جواب بیر کوي چې پہلا او دریم صورت کې فعل ثانی ته عمل ور کول جایز دي چې شي دي جایز دي ویل دا به فاعل چا دې پر جوړ کو فعل ثانی دې پر او په دې دویم صورت کې اخیری دریم صورت کې دا به مفعول به جوړ کو دې فعل ثانی دې پر ٹھیک ده کنه او د فعل اول د پر بده کې فاعل ضمیر شي په ضربانی کې بم ضمیر شي په پهلا کې او په دویم مثال کې هم په ضربانی کې څه شي ضمیر بشي یعنی اول صورت کې بم ضمیر وړو او دریم صورت کې هم څه وړو ضمیر وړو کوم فعل لپاره فعل اول لپاره ضربانی لپاره ٹھیک شو کنه اوس دا خبره چې ازمار قبل ذکر راغله نو ازمار قبل ذکر فاعل کې راغله او فاعل عمده فی الکلام ده څه ده عمده ده څه ده پوشه فاعل څه ده عمده او عمده ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده پوشه په دلو ګوره متستوي چې مو امام فراسب ته جمهور جواب ورکوي جمهور امام فراتا جواب ورکوي چې تو دې صورت کې مو فعل ثانی ته عمل ورکو ٹھیک ده کنه فعل ثانی ته عمل ورکو او اول فعل کې بس وروړو ضمیر وروړو ٹھیک شو کنه اول صورت کې او دریم صورت کې ما ضمیر وروړو اول پر هم هو ضمیر شي او دې دریم د پر هم څه شي هو ضمیر شي نو به اعتراض د ازمار قبل ذکر ولا ده په چې ازمار قبل ذکر په عمده کې د څه کې عمده ځکه چې فعل عمده فعل کلام میکنه مسند الیه او چې کوم شی مسند الیه کنه عمده وی اعلی وی اوچت وی ٹھیک ده کنه او ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده ونه شو مړه په بیا سی نه وي پويس ازمار قبل ذکر عمده دینه په خبره ونه ګوره مو امام پراسب ته جواب ورکوي جمهور جواب ورکوي چې مو عمل به فعل ثانی ته ورکو عمل به چاته ورکو فعل ثانی ته ورکو خو دې کې به تدای تر ازمار قبل ذکر وسی نو ازمار قبل ذکر په عمده کې ده ازمار قبل ذکر چیته ده عمده کې ده او ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده ازمار قبل ذکر په عمده کې چی ده جایز ده دا خبره چې تاسو ته د پته چې دا فاعل لګنه او فاعل مسند الیه وي او مسند الیه په کلام کې عمده وي څه وي عمده خو پیژنې کنه خ اعلی اوچت جید عمده او جید وا خبره ده ٹھیک ده کنه پوښی ځکه چې کلام کې مسند الیه نه وي نو کلام جوړېدل شي نو چې کلام خو جوړېږي د مسند الیه نه پوښی مو چې دوه حرفونه کلام نشي جوړدلای ویلي ځکه چې نه مسند نه مسند الیه ده پوهیږئ په خبره باندې نو مسند الیه په کلام کې عمده ځکه ده چې کلام دې نه جوړېږي اهم رکن ده چې اهم رکن ده زمن کلمتین بالله او ٹھیک شو کنه نو اوس دې کې ازمار قبل ذکر ده خو په عمده کې ده په فضلی کې نه ده یو فضله وي او یو عمده وي ٹھیک ده کنه نو چې کوم شی د جملې جز جوړیږي عمده ده ٹھیک ده کنه او چې کوم شی د جملې جز جوړیږي او حذف کیږي یا لری کیږي ما ٹھیک ده کنه که ذکر نه کوم څه مسله نه نو کې تولی شي فضله څه شي فضله نو ازمار قبل ذکر په عمده کې هو جایز ده خو فضله کې نه ده جایز ده لکه مفعولات د فضله دي شي دي فضله دي یک ازمار قبل ذکر ناجایز واستر واعلم ان في جميع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل اول جائز ده
عمل ورکول فعل اول ته و اعمال الفعل ثانی و عمل ورکول فعل ثانی ته خلافا للفرع خلاف د امام فرع فی الصورة الاولى په اول صورت کې و الثالثه او په دریم صورت کې نو اول صورت کومه ده ضربني و اکرمني زیدون او دریم صورت کوم ده ضربني و اکرمتو زیدن ایعمل الثانی چې عمل ورکړي دویم ته دا څه ده دا نه ده جایز ٹھیک ده کنه امام فرع سے به اختلاف کړه مطلب څه چې نه ده جایز بس نو پرې خو جایز وکنه چې امام فرع سے به اختلاف وکړل نه جایز شول دلیله دلیل سره لزوم احد الامرين لازمیږي یو په دوه کورونو کې یو په دوه امورو کې اما حذف الفاعل یا حذف د فاعل رسی او الازمار قبل ذکر یا ازمار قبل ذکر سی وکلاهما محظوران او د دوړه ممنوع دي من دي ممنوعان په طریقې روان دي ٹھیک ده کنه دا دوړه چي دي من دي پوښه وهذا في الجواز ودا اختلاف خو په جواز کې و دا اختلاف څه کې و جواز کې و اما الاختيار ففيه خلاف البصريين په دې کې د بصريين اختلاف ده ٹھیک ده کنه چا سره کوفیون سره اساسا کوفیون سره حدیث وکړو چې د بصريين او د کوفیون د مذهب ویلونه مخ کې ځین چې کتوس ته غا بیان کم کنه د عرف عینزه صورتونه درې صورتونه دي تابو یو ایسو صورتونه دي ټیک ده کنه بیا به کنه بعد ګوره کتاب کې دا نشته کنه پوښ نه نه لیکل نه غوړي مړه ګوره ان شاء الله پوه بشئ تاسو په دوره مسله په کې نشته چې کله د دوه فعلو په منځ کې تنازع وشي نو دغه تنازع او چتولو رفع کولو درې صورتونه دي څو صورتونه دي درې صورتونه دي خو دوه صورتونه باطل دي دوه صورتونه شي باطل دي او یو صورت هغه جایز ده څو صورتونه دي درې دوه صورتونه شي باطل دي او یو څه ده جایز ده دې پهله صورت دا چې دا د دوړو د پر معمول جوړ کو لکه دې کې دا کنه زیدونه د اکرمن د پر معمول جوړ کو د ضربن د پر معمول جوړ کا یا مثال کې دا زیدن د ټیک شو کنه پوښي د دوړو پر څه جوړ کا معمول جوړ کا خدا جایز نه ده ویلې په صورتونو کې چې کله یو فعل د فاعل ته قضا کوي لکه ضربني واکرمتو کې ٹھیک ده کنه ضربني څه ته قضا کوي فاعل واکرمتو څه ته قضا کوي مفعول مفعول ٹھیک شو نو اکرمتو چې دا منصوب وي او ضربني چې دا مرفوع وي نو زه څنګه یو مرفوع وي که منصوب وي نو په دې صورت کې به عمل نشي ورکولای نو دا صورت څه ده باطل ده پوه نشئ په د تنازع د رفع کولو صورت دا چې دوړو ته عمل ورکو دوړو څه ورکو یعنی دا د دوړو لپاره معمول جوړ کو ٹھیک ده کنه د دوړو لپاره څه جوړ کو خو دا په صورت کې بیا نه صحیح کیږي دا صورت باطل ده ویلې باطل ده دا په صورت کې نه صحیح کیږي چې کله یو فعل د څه ته قضا کوي د فاعلیت او بل د څه کوي مفعولیت ته قضا کوي نو یو چې ماده پر د فاعل جوړ شي مرفوع دی بل چې ماده پر د مفعول جوړ شي منصوب دی نو زه مرفوع یا منصوب دی نو په دې صورت کې د وجه د صورت شي ده باطل ده ټیک شو بل صورت څه ده بل صورت دا ده چې د اسم ظاهر دا معمول جوړ کې یو فعل دی پره او بل فعل هغه لغو کې څه کې لغو مطلب څه چې عمل نه کوي څه نه کوي دی له وګورئ دویم صورت دا ده چې اول یو فعل ته عمل ورکی یو فعل ته ورکی عمل ورکی او بل فعل ملغا عن العمل کې څه کې ملغا عن العمل کې څه کې ملغا عن العمل کې خدام ټیک نه ده ویلې ځکه
چې یو فعل هم استحقاق د دې خبرې لري چې د مد پر معمول جوړ شي او بل هم استحقاق لري چې مد پر څه جوړ شي معمول جوړ شي نو یو د خپل حق نه محرومول بغیر دی مرجح نه دا جایز نه دی یو د خپل حق نه محرومول بغیر د مرجح نه دا جایز نه دی خو نه شي په پوه په دویم صورت څه ده دویم صورت دا ده چې یو فعل تصویر کی عمل ورکی او بل ملغا عن العمل کی څه کی ملغا عن العمل کی نو دا صورت هم ناجایز ویلې ځکه چې دواړه فعل حق دې خبرې لري چې موږ پر د معمول جوړ شي نو یو د خپل حق نه محرومول بغیر د مرجح نه دا جایز نه دی د مرجح نه چې ترجیح ورکی وته ټیک ده کنه بغیر د مرجح نه جایز نه دی یو فعل عمل نه محرومول ده او دا جایز نه دی بس بغیر د مرجح نه دریم صورت چې فصل کې دا درې صورتونه دي فصل کې څه صورتونه دي درې صورتونه یو دا حذف څه شي بل دا ازمار څه شي ده او بل دا ذکر څه صورتونه دي حذف ازمار او ذکر درې صورتونه دي خان څه صورتونه دي درې یعنی حذف مطلب څه چې د اسم ظاهر دی و فعل پر معمول جوړ کو او د دویم فعل د بل فعل معمول څه کو حذف ٹھیک ده کنه دویم صورت چې د و فعل پر معمول اسم ظاهر جوړ کو او بلکې ضمیر وروړو بلکې سره وروړو ضمیر وروړو دریم صورت چې اول لپاره یو فعل لپاره د اسم ظاهر معمول جوړ کو او بل فعل لپاره ذکر کو بل فعل لپاره هم ذکر کو ٹھیک ده کنه په یو خبره باندې یو فعل لپاره څه جوړ کو معمول جوړ کو او بل لپاره معمول ذکر کړو حذف معمول څه کو ذکر کړو ٹھیک ده کنه اوس کچره حذف جایز وینو حذف کو به که حذف جایز دی نو ازمار ضمیر بولو که ضمیر هم جایز دی نو بیا به ذکر کوو بیا به څه کوو ذکر کوو ان شاء الله په دې ترتیب به مخکې مزال کوو باستا پوه شو په دا یاد کو مخکې سبق خپل سنېږي ٹھیک ده کنه پوه شو په درو صورتونو پوه شو